ګرانو کتونکو سلامونه، لب خان شیرپو یم، کیمرامین دا سره یاسر خان دی. او نن هغې خلکو دپاره یو داسې پراجیکټ راوړی دی چې کوم سړی زري ځمکه اخلي. یقینا موږ ډېر د پراپرټۍ اشتهارات کړي دي، 15 مرلې 10 مرلې 20 مرلې. دلته کې چونکې خبره څه ده د جرباتو، 15 جربه 10 جربه 20 جربه 13 جربه 40 جربه چې څومره پورې ځمکه اخیستی شي. انتقال په لاس دی، لارې ورته چې کوم دی نو ښه غټې غټې دي، او ټیوبویل چې کوم دی نو دا سرکاري ټیوبویل دی ورته، داسې د نیر اوبه دي ورته، باغونه دي پکې، تماکو دي پکې، هر قسم باغ دی پکې. نو ډېرو خلکو موږ ته داسې ویلو چې ماله یو 10 جربه وګوره، ماله یو 14 جربه وګوره، ماله یو 20 جربه وګوره. او ځای چېرته کې دی؟ په زیم کې، او په زیم کې بیا په سپین کوټ کې، او ډېره میداني او مړه ځمکه ده. فصل چې پې وکړې که نه نو فصل کوي، فصلونه کوي، غنم کوي، جوار کوي. دا خو صرف زه تاسو دې ځای کې دا چې ګرځې دا ګوره دا پکې منځ کې غټې غټې لارې دي، منځ کې پکې غټې غټې لارې دي. دا وګوره جي، خو دې خواته ګورې، دې خواته وګوره، دا ډېر په نظر نه راځي ځکه چې دا 120 جرب نه زیاته ده. او دې خواته وګوره، دا د 120 جرب نه زیاته ده. د بجلی لین پکې چې کوم دی نو باقاعده ګورې نو ښکلې یې، دا لښتي دي او دا اوبه دي، او دا کې غنم چې کوم دی نو شي وو. دا پکې د شلتالانو باغ، د مالټو باغ، د نشپاتو باغ، لوکاټ او نومې باغونه چې کوم دي، د املوکو باغونه، د لیچي هم کوي. دا د لیچي وګوره، دا دوی خوړلي ګینې موږ ورته خوړلي خو دوی خالي کړی دی، موږ په خالي میدان راغلي وو. نارنجان. نو ګرانو کتونکو ګرځېدې پکې نه شم ځکه چې دا په سوونو جربه ځمکه ده. صرف په هغه ځای کې ولاړ یم چېرته چې چوپال دی، په چوپال کې دغه ډیلران ناست دي. 15 جربه 10 جربه 15 جربه 20 جربه، او ډېر مناسب ریټ دی. ښه ډېر په مناسب ریټ باندې دا دغه کوي. دا وګوره جي، دا او بالکل مین لاره ده، سړک دی، په سړک باندې راتلی شي. او دې خواته چې کوم دی نو پکې بیا ګرځه چې کوم اړخ ته پکې ځمکه اخلي، اوبه یې ښه ډېره ده، اوبه شته دي او ښه سیسټم، هر څه چې کوم دی نو مالامال دي. نو دا اعظم خان پراپرټي، اعظم خان حاجي صاحب چې کوم دی یقینا ډېر لوی پراجیکټ روړی دی خلکو دپاره، کروندګرو دپاره چې هغوی ځان دپاره چې کوم دی نو زمینداري کول غواړي او د زمیندارۍ ځمکه اخلي. موږ ته چونکې ډېرو مسافرو ویلو، ډېرو خلکو راته ویلو، د داسې ځای زه په درک کې وم. دا تشهیر نه دی، دا ځای اخیستل کېږي او د دې چې کوم دی نو دغه هفته نیمه وشوله او د دوی سره خپل ګاګ ډېر زیات دی. زموږ دې ویډیو ته ضرورت هم نشته، خو د حاجي صاحب ته موږ ده ووي چې حاجي صاحب خلکو رانه ډېر زیات ډیمانډ کړی دی بهر، او دلته کې به د 400 کې موږ یو 2 هفتې وګرځېدو. یو حاجي صاحب دی د خورو مفتي آباد، او هغه وی یاره یو 14 جربه ځمکه اخلم او چې صرف فصل پکې وکرم. نو ډېر مناسب ریټ دی. او موږ چې کوم دی نو هغه فارم انشاءالله هغه هم دې ځای ته وروړو، د څارو فارم پکې ښه غټ کلاوو. نو حاجي صاحب په خیر؟ سلام علیکم. خیر دی الب خان وروره، په خیر هلې؟ ستا ډېره مهرباني چې ته په دې ګرمۍ کې موږ له رالې. هلن کې موږ چېرته اشتهارات نه دي چلولي په روزګار کې. بس الحمدلله زموږ روزګار خو ډېر ښه ښایسته روان دی په هر ځای کې. د تاسو داسې غټ غټ ځای نه اخلئ کروندې دپاره؟ الحمدلله موږ کروندې دپاره هم ځمکې هلو، په کروندې خرڅوو. کومې ځمکې چې روډ سره نږدې مین روډ سره جنګېدلي موږ په دغه خرڅوو، پلاټونو دپاره، په پلاټونو، په کورونو دپاره. او الحمدلله تیار کورونه سري دي؟ نه، تیار کورونه را سره دلته نه یو. پېښور کې چې څوک په مارچه کې راکړي نو هغه را سره وي. بقایا زموږ الحمدلله کار بغیر اشتهار هم روان دی. زما نوم ښه مشهور دی په ضلع کې، اعظم خان مې نوم دی، د میرآباد اوسېدونکی یم. څومره وخت نه جي دا روزګار؟ یاره جي دا خو د 2012 نه کوو نو حساب کوه. الحمدلله په تش لاس راوتي وو، څادر هم په اوږه او د دې غریبانانو او د دې ورونو په دوا باندې خدای پاک دغه ځای ته راورسولو. سوونه جربه وایي، بس الله پاک مهربانه شو.
دا څونه جربه ده جی؟ دا جی 116 جرب ده 116 جربه. دې کې به د جرباتو په حساب باندې ان شاء الله دا د 15 جربونه والا بیا چې څوک بره څونه اخیستی شي په جربات بیا خرڅو د جرب هم څونه ریټ لګولی؟ یاره جی هغه خو بیا د 2 کسانو ریټ دی. جوړ توړ دی. یو سړی به ستا ډېر خاطرمني کم ریټ به ورکړي، یو سړی به ناشنایي جانه پېخشانه به نه وي، کوشش به کوي چې 2 روپۍ مزدوري زیاته وکړم، پیسې ترې نغدي اوچتې کړم که نه، مخکې مزل وکړم. نو انشاءالله هغه خو بیا د هغه ټیم خبره ده، مناسب ریټ به یې مناسب ریټ به انشاءالله هسې دې په نسبت چې هسې اندازې مطابق چې کوم ریټ مې ښودلی دی نو دې ځای دپاره ډېر ښه دی. دا انشاءالله دا به دونه مناسب ریټ دی چې دا به چېرته هم نه وي. انشاءالله زموږ ریټ هر ځای کې مناسب وي. زما ځمکې خدای پاک داسې خرڅوي لکه څوک په میله کې داسې کچالان هم نشي خرڅولی. الف خان وروره انشاءالله 116 جرب ته اخلي لکه دا اعتماد دی که نه؟ الحمدلله یو سړی تا باندې دونه غټ کې انتقال په لاس الله دې د خانانو سره هم ښه وکړي او دې پیسو کې د الله وله برکت واچوي میاګانو سره، ځکه چې موږ غټې غټې سوداګانې وکړو خو څوک هم تنګ کړي نه دي او نه هغوی موږ تنګ کړي او نه غریب تنګ کړي دي. بس روزګار روان دی او انتقال په لاس انتقال په لاس دی، قبضه په لاس ده الحمدلله. اوبه شته، ټوبیل شته، لارې ښې غټې دي، تاسو وکتې باغونه پکې دي، داسې پکې یو پټی هم نشته چې هغې کې باغ نشته. د نیرو اوبه شته، که دا دې کال کې نه وي نو بل کال ټول باغونه رسېدلي دي چې څوک یې ملي بس په باغ دی خرڅوي، فصل هم کوي باغونه هم کوي باغ هم کوي او بجلي هم پکې شته دي. حاجي صاحب باغونه انتقال په لاس دا یو سړی پکې کم کم فصل کړلی شي؟ دې کار ته کېږي جی، باغونه هم پکې دي، نهار مې نوم دی جی، او هر قسمه شی پکې و، شته هم دی، ونې هم پکې دي، باغونه هم پکې دي او تماکوان کوي، ګني کوي، کم قسم کې د اوبو څه دغه نشته. څه 35 ګنټې اوبه د دې د نیر دي او دا ټیوبل شپه ورځ چالو وي. نو دغه تکلیف پکې نشته، دغه تکلیف پکې نشته. زمونږ یو ملګری راغلی و ګرانو کتونکو، هغه پکې هم ځان له ځای اخلي، نو هغه سره بیا موږ راغلي وو، نو موږ ویل چې راځه د خپلو کتونکو ته وښایو. څه به وایې په دې موقع باندې؟ السلام علیکم رفان بھائی، څنګه چلی ټیک ټاک سور کې ما زه خو جی بس یو انویسټر ملګری و، ما دې ټیم نه ما پسې نښتو چې یاره ما د زمیندارۍ ځمکه وګوره چې زه دلته رالم. شکر دی دا ځای هم ښه زبردست دی، ما ټول چې کوم باغ دی دې خبره مې انشاءالله دوی سره فاینل شوله. یو دا چې انتقال یې روغ دی، یو دا چې اوبې برابر دي، بل لوکیشن داسې دی چې انشاءالله ښه زبردست لکه داسې اخوا دی خوا خبرې هم نشته چې مونږ کوم په نور ځینو کې مونږ ته راځي، نو ښه فاک دی، ښه زبردست دی. بل په ریټ داسې مناسب دی چې انشاءالله ټول ورته غاړه ږدي، ټول زما چې څومره ملګري دي دې ټیم کې دا دغه ګوري، کم نور کسان موږ ته د زمیندارۍ لپاره 1 نمبر ځای د دې نه زما په نسبت کې بل ځای کې نه میلاویږي. نه میلاویږي. ښه ګرانو کتونکو، زیامه، اریچنه، بیا مندڼۍ، بیا تنګي تحصیل هر طرف ته دا ځای نږدې دی او غیر چاپېره ترې نه پاخه سړکونه دي. چونکې دا زه په پټي کې موجود یم، دا څه پلاټینګ نه دی، دا صرف څوک سړی فصل لا اخلي نو هغه راتلی شي خو 15 جربه اخلي، خو 2 جربه اخلي، خو 3 اخلي، خو 10 اخلي، خو 15 اخلي. 116 جرب ده 116 جرب. نو ورځې دونه نه دي شوي او موږ ته پته ولګېدله، نو موږ وی چې خپلو کتونکو سره په دې باندې یو ویډیو شیر کړو، په دې باندې چې کمې نمبرې دي یو سړی ځان له د زمیندارۍ دپاره اخلي، هغه ملکن ډیویژن والا ډېر خلک چې کوم دي دا سوداګانې کوي، نو زه ولې دا باور ورکوم چې ځمکه په انتقال باندې او په هر لحاظ سره چې کوم دی نو محفوظه ده او د اوبو لحاظ سره چې څنګه ووي چې 35 ګنټې دلته کې د نیر اوبه دي او سرکاري ټیوبویل دلته کې هم دی او غیر چاپېر هم ټیوبویل دي، خو دا صرف د دې ځمکو دپاره چې کوم دی نو د سهار نه واله مازدیګره پورې اوبه روانې وي او دې وخت کې شلتالان دي پکې او مالټې هم پکې دي او لیچي هم پکې ده، نشپاتۍ دي پکې. یاره نومې باغونه دي چې هسې پکې ګرځي نو مزه کوي، او چا له خدای وس ورکړي نو ټول اغوستی شو، لوکاټ چې کوم دی نو هغه ورته خوري. غیر چاپېره چې کوم دی که نه دلته کې به باغونو نه هر ټیم چې کوم دی نو یو میوه کېږي دلته کې، نو په دغې باندې به هم خوشحاله. بل دا ده چې دا علاقه چې کومه ډېره پرامنه ده او ډېر ښه خلک په دې علاقه کې ژوند کوي. بیا اعظم خان حاجي صاحب چې کوم دی خپله یو نامي ګرام انسان دی، دوکه پراډ دغه ورکې نشته دی، لږې ګټي خو تلې ګټي او وایي چې زه خلکو ته پیدې ورکړم چې سبا راته دعا کوي، نو چې دې کې چا هم خریداري وکړله نو دې حاجي صاحب ته به دعا کوي چې حاجي صاحب داسې ځای دې راکړو ولې چې نن یې په کم ریټ والې او سبا چې دا ځای ختمیږي نو تاله به د هغې نه چې کوم دی نو
په ډبل باندې دا پیسې کوي. دا ځان باور در کوم ځکه چې کم ریټ یې لګولې ډېر انتخابي مناسب ریټ یې لګولې، خو بیا هم پکې و چې د جوړ توړ خبره ده. یو سړی راشي پیسې هفته پس در کوم، 15 ورځې پس در کوم، څوک پکې ګارنټر راځي، څوک پکې ذمواري دغه کېږي، او هغه ټایم کې چې کوم دی انتقال بالکل په لاس ته انتقال کې خبرې نشته دی. نو څوک هم چې داسې انویسټمنټ کوي چې هغوی وایي چېرې موږ پیسې بندې کړو او کرونده وکړو او د هغې نه ګټه ترلاسه کړو، نو د هغوی دپاره دا یو ډېر مفید ځای دی، ډېر آباده ځمکه ده. هر قسم فصل کوي، هر قسم فصل کوي، غنم، جوار، ګنې، باغونه چې کوم ځای کې کېږي، نو پېښه چې دغه ځمکه چې کومه ده نو ډېره زیاته مضبوطه او ښه خاوره ده. نو بالکل راتلی شي ګرانو کتونکو، او انشاءالله بیا به راځو دلته کې بیا خبرې اترې کوو. او زه خو حاجي صاحب ته دا وایم چې نن څنګه دا ویډیو لاړه شي نو په دې نمبر به پته راشي، ځکه چې د دې ځای داسې ګارنټي ده چې بس چې پیسې وي که نه نو چې جرب دوه پکې موږ له اول اخیستی وي، خو بس نشته نو تشه جیبه ته مې دښمن یې، خو چې خدای چاله ورکړي دي نو بالکل راشئ دلته پیسې انویسټ کړئ او پیدا ترلاسه کړئ. او بل دا ده چې اعظم خان پراپرټي چې کومه ده د دوی په مرزو کې دفتر دی، نور ځمکې هم دي ورسره، خو دلته کې نی نو ډیل هم ورسره کېږي، خالي لاس پتې نه ځې. دوی دغه شانتې په سوونو جربه په یو ځای د دې 400 خانان په ډېر لوی اعتماد کوي، او چې چا ځمکه ورکړې ده نو چاله دوکه نه ده ورکړې، ځان یې ګاڼه کړی دی، هغې له پیسې خلاصې کړي دي، خو بیا ګاګ ته چې کوم دی نو ځان مضبوط ساتي. نو انتقال بالکل په لاس تاسو له به انتقال درکوي، او د انتقال نه خو علاوه بله څه خبر نشته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، الله دې پکې دوی له نور مزید برکت واچوي.